رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولې دنیا د انسانیت او د جنیت لپاره پیغمبر دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام مخکنی پیغمبران به چې راتلل نو بعضې پیغمبران به یو قبیلې ته راغلل، بعضې پیغمبران داسې راغلي دي چې یو یو کلي د څو پیغمبران راغلي. په یو وخت کې چې کوم دی ډېر پیغمبران به الله جل شانه را لېږل. دویمه دا چې هغوی به یو خاص وخت دپاره یو خاص زمانې دپاره، دا د نبی علیه السلام خصوصیت دی چې نبی علیه السلام الله رب العزت ته ټولو زمانو دپاره او د ټولو انسانانو پیریانو دپاره پیغمبر را لېږل. تر قیامته پورې څومره انسانیت راځي او دغه رنګې څومره جنات دي، د ټولو دپاره همدغه یو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم. د دې نه د ختم نبوت مثلا هم ثابتېږي، ځکه چې د نبی علیه السلام د ټولو انسانانو دپاره د ټولو زمانو دپاره تر قیامته پورې هغه پیغمبري قایم او دایمه ده، نو بل پیغمبر ته حاجت نشته دی. د دې وجې نه نبی علیه السلام اخیری پیغمبر، بل پیغمبر نشته. نو دې آیات کې د نبی علیه السلام رسالت بیان شوی دی چې د ټولو خلکو ته ووایه چې زه د ټولو زمانو دپاره او د ټولو خلکو دپاره زه پیغمبر یم، او په خپله نیم راغلی بلکې الله را لېږلی وه. کوم الله چې هغه الله سره بادشاهي د اسمانونو او د ځمکو ده، د اسمانونو د ځمکو بادشاه دی، او هغه الله را لېږلی ما چې لا اله الا هو، چې د هغه نه علاوه بل هېڅوک معبود نشته دی، او هغې الله را لېږلی ما چې یحیي و یمیت، هغه ژوندي کول او مړه کول کوي. نو فآمنوا بالله، نو تاسو ته حکم دی تاسو ایمان راوړئ په الله باندې، او یوازې په الله باندې نه، ورسوله النبي الامي، د هغه په رسول باندې چې هغه نبي امي دی هغه باندې ایمان راوړئ. الذي هغه یؤمن چې ایمان راوړي بالله په الله باندې، وکلماته او د هغه په کلامونو باندې. نو واتبعوه، تاسو تابعداري وکړئ د هغه، لعلکم تهتدون، د پاره دې تاسو هدایت ومومئ. د هغه په کلامونو به هم ایمان راوړي، لکه یهودو او نصوارو چې خپل تورات او انجیل خو منو، خو د دې سره سره د نبی علیه السلام تابعداري نه کوله. نو الله فرمایي واتبعوه، تاسو تابعداري وکړئ د هغه په کلامونو هم ایمان راوړئ. خو هغه چې کوم اخري پیغمبر را لېږلی دی نو په هغه باندې هم ایمان راوړئ، د هغه تابعداري وکړئ. لعلکم تهتدون، د پاره دې تاسو هدایت ومومئ. د پیغمبر علیه السلام د منلو نه علاوه څوک هدایت نشي موندلی. یهود او نصارا خپل پیغمبران او خپل کتابونه مني، خو تر څو پورې چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان نه دی راوړی، دی هدایت نشي موندلی.